أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا وسما لغزاد ويخا دا دينهم بقلارة بولوتو الغواري. سبق نمبر النس واويلين خبري بكي پورا وشويخا هر کله چې واو پخپلا ساکن وي او خطرف ته ګاونډي حرف باندې زبر وي نو دې ته واویلین ویلی شي. ما تاسو ته ووایي چې واویلین به د واو مده په مدد سره څه کوو حل کوو. به خبره یاده ده که نه؟ اوس دا واویلین په نرمۍ سره ویلی کېږي. با واو زبر د دې جوړ دی او باو د دې روان دی. چې کله تختې ختمه شه فورا د ماشومانو سره اجرا یو پیرنه دوه پیرنه بار بار واویلین سته وي چې دې تا ته وایي چې واو ساکن وي مخکې تې زبر وي. ټیک شو؟ دې ته واویلین. واویلین څنګه ویلی کېږي؟ دویم تپوس. واویلین په نرمۍ سره ویلی کېږي. دریم تپوس جوړې څنګه دی روانې څنګه دی؟ با واو زبر د دې جوړ دی او باو د دې درې سوالات شو پکې. ښه ټیک شو جي؟ اوس به تاسو مفردات وایئ. د مفرداتو نه مخکې لږ غونته کې تاسو سره دې غلطیانې چې کوم ماشومان کوي عام طور باندې چې هغه مونږ او تاسو ځان سره نور ساتو. اولنۍ خبره خو تاسو ته ما وکړه چې بای انداز به د سبق یو شان ساتو. یو دا خبره. دویمه خبر دا ده چې په دې حروفو په ادایګۍ کې به مونږ او تاسو نرمي کوو سختي به نه کوو. شد به نه ورکوو بلکې څه به کوو په نرمۍ سره به دا حروف په سختۍ سره به وایو که په نرمۍ سره به وایو؟ دا په نرمۍ سره ویل غواړي. ښه جي. بله خبردار مجهول به نه وایو. مجهول معنی تاسو ته ویلو چې یاره په واو کې پوره شونډې ګول نه کړي او په یا کې آواز مکمل کېننې. مثال په طور باندې با واو زبر باو تاو ثاو جاو حاو. دا به غلطي. دا به څه وي؟ مجهول نه ویل. دا بل شد نه ورکول او بل دا چې دا حروف ډېر نه راښکودل. دا حروفو په دې کې صرف نرمي ده. صرف سره وایي نرمي ده. بیا راښکودل زیات نو دا دې حروفو غلطي ده. بیا ښه دا اهم خبرې دي. او مفردات وایو. مفردات چې کله مونږ وایو مفردات مونږ حروف هجا ته وایو. د الف نه وال د یا پورې او بیا مشکل حروف دې ته مونږ مفردات وایو. مفردات ویلو زموږ سره څو طریقې وي؟ زر راته ووایئ. د مفرداتو څو طریقې وي؟ څو طریقې وي؟ مونږ دوه طریقې چلولې. اوله کې مونږ زیاتې چلولې خو لیکن ما تاسو ته بیا وو چې ماشومان روان شي نو اوس دوه طریقې کافي دي چې استاد جوړ کړي او شاګردان څه کوي؟ روان کوي. او دویمه طریقه دا ده چې صرف روان او بله طریقه دا ده چې استاد او شاګرد دواړه جوړ روان کوي. ټیک شو؟ خو انشاءالله ضرورت به هغې ته نه وي. او ما تاسو په اول سبقونو کې دا ویلو چې صرف جوړ هم ماشومان ته پکار دی خو هغې ته اوس ضرورت نشته دی. ټیک شو؟ څلور طریقې وي. اوس وایو لکه همزه واو زبر جی او با واو زبر باو. وقفه به کوئ. ښه با واو زبر باو تا واو زبر تو. دا شی به ترېنه جوړوئ. ټیک شو جي؟ او وقفه به کوئ. زه ازاد زه کوم چې تاسو ما مخکې پوه کړې په دې خبره. ثا واو زبر ثو. جيم واو زبر جو. حا واو زبر حو خا واو زبر خو دال واو زبر دو ذال واو زبر ذو را واو زبر رو زا واو زبر زو. په دقیقه طریقه په قلاره ویل. بله خبره هر حرف سره د ماشوم نه تپوس کول چې دا کم واو دی چې دا کم واو دی. هغه به چې واویلین. ولې؟ ځکه چې واو ساکن او مخکې د سره زبر دی. خبره باندې پوه شوئ؟ بیا په دویم مرحله کې پوره تختې په روانه باندې ویل او باو تاو چې شونډې پوره ګول وي نو بیا به انشاءالله واو مجهول نه ادا کېږي، بیا به واو معروف ادا کېږي.
ثو جو حو خو دو رو رو زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو وو هو او يو شو مشكل حروف سوار لسدي تو طو ثو سو صو ذو زو ضو ضو او عو هو حو فو خيال بقوجها زبر رانخ كودش خا باو تاو داني زبر رانخ كودل شي تك شو جي داو شو زمو الحمد لله مفردات